نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نننې ډیره اهم موضوع ده، ډیره ضروری موضوع ده. اکثر خلک په دې غلطۍ کې مبتلا وي او هغوی ته دې معلومات نه وي. او هغه دا ده چې په دې فیسبوکونو باندې او په نیټ باندې دا پوسټونه شیر کیږي. دغه رنګې یو بل ته خلک وایي چې څوک د رمضان المبارک په اخرنۍ جمعه کې چې بس د هغې نه پس بیا اختر وي، په دغه جمعه کې چې کوم دی 4 رکعاته نفل وکړي او هغه په یو سلام سره وکړي او په هر رکعت کې د سورة الفاتحې نه پس 9 پیرې آیت الکرسي او 15 پیرې چې کوم دی هغه سورة الکوثر ووایي، نو که د دنه د 80 کالو منځونه هم قضا شوي وي، الله پاک به ورته په دغه 4 رکعتو باندې د هر څه معاف کړي. یعنې قضا عمري چې ورته ویل کېږي، د ټول عمر قضا، او هغه هم صرف په 4 رکعتو سره. نو محترمو، دا خبره بالکل درست نه ده او صحیح نه ده. یو حدیث د دې باره کې هم ذکر کولی شي، زه تاسو د هغې وضاحت کوم. لکه زما سره الموضوعات الکبرى د مولا علی قاری رحمه الله موجود دی، او دی هم په دې کتاب کې د هغه احادیثو ذکر کړی دی چې کوم احادیث اکثر موضوعي دي، هغې څه اصل نشته دی. لکه په صفحه نمبر 242 باندې دی ذکر کړی دی یو حدیث: من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى 70 سنة. چې چا د رمضان مبارک په آخرنۍ جمعه کې چې کوم دی هغه دغه 4 رکعتو ته اشاره ده چې دی چې کوم دی چا وکړه، نو دا به پټی وي د هر هغه مونځ دپاره چې کوم د دې په عمر کې د دنه فوت شوی دی، یعنې د 80 کالو پورې چا نه مونځونه قضا شوي دي، دا به د هغې پټی وي، په دې باندې به ټول راوګرځي. نو بیا ذکر کوي باطل قطعا، بالکل چې کوم دی دا باطله خبره ده. ولی لأنه مناقض للإجماع، ځکه دا د اجماع نه مخالفه خبره ده. د اجماع سره چې کوم دی د دې خبرې چې کوم دی مخالفت راځي. نو محترمو، دا خبرې خامخا شیر کول، ځان په دوکه کې اچول، بل مسلمان په دوکه کې اچول، دا صحیح نه دي. دغه رنګ چې کوم دی محترمو، لکه عقلا هم دا خبر درست نه ده. مثال به تا باندې زما چې کوم دی 100 روپۍ قرض دی، او تم مال چې کوم دی 4 روپۍ چې کوم دی قرض راکې، نو آیا په تا باندې زما 100 روپۍ پاتې شول؟ په تا باندې زما پاتې شو 996 روپۍ. او که تا مال 100 روپۍ راکړې، زما در باندې پاتې شو 990 روپۍ. که تا مال 50 روپۍ راکړې، زما په تا باندې پاتې شو 950. چې څومره روپۍ دې راکولې، نو هغومره به کمولی شي، خو نورې به چې کوم دی په تا باندې پاتې کېږي. نو په تا باندې 80 کالو مونځونه دي، او ته 4 رکعاته کې چې کوم دی د ټول عمر، او د 80 کلونو چې کوم دی ستا د مونځونو کفاره دا ګرځي. دا خو بالکل عقل هم دا خبره چې کوم دی درست او صحیح نه مني. نو محترم متامه، تاسو ته چې کوم دی په حوالې سره دې خبرې وضاحت وکړو، نو الله رب عزت موږ د داسې غلطو خبرو دا خورول نه وساتي.